الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد. نبی علیہ السلام د سیرت سلسله وار درس چې نبی علیہ السلام د زندګۍ مبارک هغه حالات چې د نبی علیہ السلام په ځوانۍ کې کوم حالات مخې ته راغلي نو اوس د هغې ذکر دی. نبی علیہ السلام د بعضې سفرې داسې وي چې د تجارت دپاره یې کړي وي، چونکې نبی علیہ السلام په خپله نه وي کړي، خو د بل لپاره یې مال تجارت یعنې خپل تجارت یې نه و کړی، د بل مال هغه د تجارت په طور د خرڅولو او د اخیستلو دپاره د شام ته په سفر باندې تللی و. نو د دغې واقعه پسې منظر هغه دا دی چې کله نبی علیه السلام شام ته د سفر په د تجارت په سفر باندې لاړ، نو هلته کې د یو صاحب یعنی د یو راهب سره ملاقات وشو. حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې دا د عربو کې د ډیر شریف خاندان سره تعلق ساتو او ډیره یو پاکدامنه ښځه وه، پاکدامنه بیبي وه. د هغې په باره کې د دور د جاهلیت کې امه دا مشهوره ده په طاهره سره وه، یعنې پاکه صافه په هغې سره دا مشهوره وه. او د قریشو قافله چې کله د تجارت دپاره هغه روانېدله نو خدیجة الکبرا هغې امه خپل مال د مضاربت دپاره هغه چاته ورکوه چېرې دا اوسي او دا خرڅ کړي او د دې چې کومه ګټه وشي نو هغه به نیمه وي. نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د هغې خپل سامان د قریشو پوره د قریشو د قافلې سامان یو طرف ته او د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سامان هغه د قریشو د پوره د قافلې عمره به هغه به و. او په دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر مبارک هغه 15 کاله او په هر یو کور کې په هر ځای کې د نبی علیه السلام د امانتدارۍ او د نبی علیه السلام د صداقت هغه خبرې وي چې د نبی علیه السلام هر هغه خوله هر هغه غوږ چې هغه د نبی علیه السلام صفت بیان کړی دی او هغه اورېدلې امه دی. نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته پیغام را ولیږه چېرې ته زما دا مال د تجارت دپاره دا شام ته اوسه او د نورو په نسبت باندې به زه تا ته دوچنده هغه مزدوري هغه به زه تا ته درکړم. نو نبی علیه السلام د خپل تره د ابو طالب وایي چې کله هغې تنګ دستی ته وکتل نو هغه سره یې مشوره وکړله او د مشورې نه بعد دا خبره یې خوښه کړله چې یاره زه دا مال د تجارت چې کوم دی نو دا دې اوسم او ما ته به په دې باندې څه ناڅه راکړي چې په هغې د زندګۍ هغه څه ناڅه حالت هغه په هغې باندې تیر شي. د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې کوم غلام و میسره نو هغه ورسره شو او روان شول شام طرف ته روان شول. وایي چې کله بصرې ته ورسېدل نو بصرې ته د رسېدلو سره نبی علیه السلام یوه اونه وه د هغې د لاندې نبی علیه السلام هغه آرام دپاره کېناستو. چې د آرام دپاره کېناستو نو دغه نستوره یو راهب و، دغې صاحب چې کله نبی علیه السلام ولیدو نو راغی او د میسره نه یې تپوس وکړو، د ده نبی علیه السلام په باره کې معلومات وکړلو. نو چې کله معلومات ترېنه وکړل نو هغوی چېرې دې ځای کې صرف یو عیسی ابن مریم علیه السلام هغې ناست شوی دی، د دې اونې د لاندې بل پیغمبر هغه کېناستلی نه دی. د دې نه هم دا معلومیږي چې دا هم د اخر زمانې هغه پیغمبر دی. بیا یې د میسره نه دا تپوس وکړو چې د ده په سترګو کې د سوروالی دی
میسره ورته وایي چې د سوروالی د نه ختمیږي نه. نو دغې راهب د خولي هغه دا الفاظ وختل چې د هغه نبی دی، یعنی دا هغه نبی دی چې د آخر الزمان دی، یعنی آخري نبی دا دی. او بیا نبی علیه السلام په خرید پیروخ کې شروع شو، په دغه کې مشغول شو. چې کله وی دغه کې مشغول شو نو بیا د نبی علیه السلام سره یو واقعیا مخې ته راغله. یو کس راغی د نبی علیه السلام سره وی جګړه وکړه. چې جګړه وکړه نبی علیه السلام ته وی چې ته په لاته په غوزا باندې قسم وخوره، خبره داسې نه ده. نبی علیه السلام ورته فرمایل چې ما چرته په لاته په غوزا باندې قسم نه دی خوړلې، او زه دا نه خوښوم چې زه د هغې په خوا تېر شم او هغې ته دې وګورم. نو دا خبرې چې خلکو واورېدې نو چېرې دا خو واقع دی، خو د ده په باره کې خو چې کومې خبرې کېږي نو دا بالکل هغه حقیقت دی. ځکه چې دغې خلکو ته پته وه چېرې دا خو د ګټې نه او د یو څه نه د بل څه نه د بوتان جوړ شوي دي او دا خو چاله هغه څه ورکولی نشي. نو نبی علیه السلام ورته وی چې نه زه په دې باندې قسم وغیره هغه خوړلی نشم. نو همدغه رنګې میسره چې وی میسره د خولې بیان دی چې کله ماسپښین ټیم شو، یعنی او چونکې د عربو ګرمي هغه زیاته اومه ده، نو ما ولیدل چې په نبی علیه السلام باندې دوه فرشتو هغه څه کړی دی، یعنی صادر یعنی هغه سایه یې پرې نه خوره کړې ده او نبی علیه السلام په هغه سایه باندې هغه روان دی. او دغه رنګې د نبی علیه السلام شان هغه په تمامو خلقو باندې په تمام انبیاء باندې هغه اعلی او افضل. او دغه رنګې چې کله نبی علیه السلام دغه تجارت نه هغه را واپس کېدلو، چې را واپس کېدنو مخکې خبر راغی چې قافله را روانه ده. نو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چونکې د اسلام نه مخکې واقعه ده، نه مسلمانه شوې ده او نه د نبی علیه السلام سره نکاح شوی دی. وایي چې کله نبی علیه السلام هغه راته او دغه قافله راتلله نو خدیجه الکبرا دا یو بام ته اوچت ځای ته دي دا اوختله او نورې ښځې ورسره اوختلې او د نبی علیه السلام د راتللو په انتظار باندې وي. او چې کله نبی علیه السلام د دغې سفر نه هغه را واپس شو او میسره تمام واقعات هغه د خدیجه الکبرا ته هغه واورول. د هغې د اورولو نه بعد او هغې د نبی علیه السلام هغه برکات هغه ارس ولیدل، نو وایي چې دومره فایده دا په نورو سفرونو کې په نورو تجارتي قافلو کې نه وه شوي چې دې ته په دې کې څومره هغه وشوله. او نبی علیه السلام ته د هغې نه یعنی چې کوم ورته یاد کړو د هغې نه زیات هغه نبی علیه السلام ته د هغې په بدله کې یعنی هغه د چې کوم د مزاربت هغه عیسی و هغه وی نبی علیه السلام ته هغه ورکړله. او د نبی علیه السلام ته د نبی علیه السلام سره چې په کومه خبره باندې کوم څیز باندې هغه خبره شوې وه نو هغه ورته ورکړله. او دغه رنګې د نورو امهو د ګڼو روایتونو نه د نبی علیه السلام باندې چې په نبی علیه السلام باندې هغه نورو ځایونو کې امهو په نبی علیه السلام باندې سایه هغه د فرشتو یا په نبی علیه السلام باندې چونکې مخکې واقعه تېره شوې ده چې د هغه راهب چې هغه وکتل چې د نبی علیه السلام د سر د پاسه د وریځې هغه څه حصه وه او هغه د نبی علیه السلام د سر مبارک د پاسه وه او په نبی علیه السلام باندې سایه کړې وه. همدغه رنګې د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د هغې سره امه د هغې اولاد امه دا لیدلي دي چې په نبی علیه السلام به فرشتو هغه به سایه هغه کړې وه. او دغه رنګې نبی علیه السلام دا سایه دادو څو احادیثونه هغه ثابت ده. او دغه رنګې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بعضې غزاګانو کې د نبی علیه السلام سره نو په نبی علیه السلام به یې د پاسه څادر نیسلی او نبی علیه السلام باندې به هغه سایه جوړه کړې وه. د وخت تېرېدلو سره سره چې کوم دی نو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ته چونکې د نبی علیه السلام د صداقت او د امانت هغه تمامې واقعاګانې هغه مخې ته شولې. نو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها هغه روایت د اسحاق دی چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها کله د تمام حالات د سفر او دغې د راهب هغه خبرې هغه واورېدلې نو او په نبی علیه السلام باندې هغه د فرشتو هغه سایه کول انوي دغه ټولې خبرې په زړه وي او دا خپل تره ته راغله ورقه بن نوفل چې دا امهسو دا یو ډېر غټ عالم و نو ده ته راغله او د ده نه معلومات وکړو چې معلومات یې ورته وکړو چې او بس
یعنی عمده د دې امت هغه یعنی دا محمد د دې امت هغه پیغمبر دی او چې د زمانه هغه انتهایی هغه قریبه ده. دا واقعیات چې ټول کله خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه واوریدل نو د هغې نه بعد د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام سره د نکاح شوق هغه پیدا شو چې یعنی زه د خپل طرفه پیغام هغه ولېږم نکاح پیغام هغه نبی علیه السلام ته ولېږم. نبی علیه السلام ته د نکاح پیغام راولېږه. چې کله نبی علیه السلام ته د نکاح پیغام راولېږه نو نبی علیه السلام د خپل تر د ابو طالب صاحب سره مشوره وکړه او د هغې نه بعد د نکاح دا پیغام هغه منظور کو او نبی علیه السلام او دغه رنګ ابو طالب صاحب دی لړل او د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په کور کې چې هغه نکاح وتړله. او بعض وایي چې په دغه وخت کې د خدیجه الکبرى پلار هغه والد صاحب یعنی هغه ژوندی و او بعضې وایي چې نه هغه د نبی علیه السلام د نبی علیه السلام د ځوانۍ بلکې د نبی علیه السلام د شپږو دوو کالو چې په هغه وخت کې یو جنګ شوی و چې هغې ته حرب فجار ویل کېږي چې په هغې کې د هغې نه مخکې هغه وفات شوی و. نو بعضې وایي چې ولی د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه د هغې تره او بعضې وایي چې نه په دغه وخت کې یعنې د تره نوم عمرو بن اسید او بعضې وایي چې نه د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها والد صاحب چې هغه څه خویلد هغه په دغه وخت کې موجود و. خو وایي اصل خبره دا ده چې په دغه وخت کې هغې موجود نو بلکې هغه وفات شوی او د نبی علیه السلام د نکاح خطبه هغه ابو طالب صاحب هغه ویلې او نکاح ورله ابو طالب صاحب هغه تړلی او د نکاح د تړلو په وخت کې د نکاح کولو په وخت کې د نبی علیه السلام عمر مبارک هغه 25 کاله او د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها عمر هغه 40 سالو او د نبی علیه السلام لومبه نکاح او د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د هغې دریم نکاح ان شاء الله خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مفصله واقعه دا به ان شاء الله د نبی علیه السلام د وفات نه بعد هغه به د نورو بیبیانو په چې هلته کوم ځای کې د نورو بیبیانو ذکر کېږي هغې سره به د دې ذکر وموږ کېږي. الله دې موږ تاسو ته د نبی علیه السلام په سنتو باندې قدم په قدم باندې د عمل کولو توفیق رانصیب